کړم. په دې کې د پاک فوج ترجمان یعنی ډي جی اس پی آر لیفټننټ جنرال احمد شریف چې کوم دی نو هغه خبرې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د بدقسمتۍ نه زموږ ځینې معاملې چې دي نو هغه د سیاست نظر کړی شي. عزم استحکام فوجي اپریشن نه دی بلکې دا د دهشتګردۍ خلاف یو مربوط مهم دی، یعنی دا د انسدادي ترهګرۍ دپاره یو مربوط میکانیزم جوړ کړی شوی دی. په دې کې هغه یو دغه خبره کړې ده چې دا کله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټۍ اجلاس وشو نو په دې کې فیصله وشوه چې د ترهګرۍ خلاف مهم چې کوم دی نو دې ته به مونږ عزم استحکام په نوم باندې به دا مونږ بولو یا د دې لپاره دا نوم ورکو او په دې کې به چې کوم دی نو د دهشتګردو خاتمه به یو ورسره به د جرایم پیشه مافیاز چې کوم دی نو دغه به ورسره ختمو. ولې چې دغه جرایم پیشه مافیاز چې کوم دی نو دوی بیا هم په یو څه نه څه شکل کې د ترهګرو مدد کوي.